أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له بالله ناداه مناد أن بت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام ترون كرجي بندا سلمان وليكي كي أو بيبدي باي خوشالشي. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. هر کله چې یعنی یو نیکی هغه مسلمان خوشاله کی نیکی کې وشي د خوشاله شي او ګناه کې وشي د خفه شي دا د ایمان نه دې خبرې دا دلیل دی فأنت مؤمن چې ته مؤمن. الله جل شانه عمل ولو یعنی په دې وخت کې تاسو له مولا الله جل شانه دا توفیق راکړي او د دې نبوي کار پیغمبري کار د دې په نسبت باندې الله جل شانه تاسو د هغې علاقې نه ستاسو قدمونو له طاقت درکړو تاسو له طاقت درکړو او په هغې نسبت سره تاسو ته راغلې. د الله نبي ارشاد فرمایي: یومئذ تحدث اخبارها لأن ربك اوحى لها. په دې ورځ باندې به یعنې د ازمکې ګواهي ورکړي. نو د الله نبي دا آیات تلاوت وکړو او د صحابه کرامو نه تپوس وکړو: اتدرون ما اخبارها؟ تاسو ته پته شته چې د ازمکه به څه ګواهي ورکړي؟ صحابه کرامو یا رسول الله ته پته نشته. د الله نبي صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظاهرها. د دې ازمکې ګواهي دا ده چې دا به یعنې بهر بنده هغه نارینه دی که زاړه دی د هغه دپاره به دا ګواهي ورکوي چې کوم بنده په دې ځمکه باندې صحابي عمل کړی تقول فعل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه الأخبار. دا ځمکه به دا ووایي چې پروردګاره دې بنده یا دې سړي یا دې زنانه په فلانکې ورځ په ما دا دې نیکي کړې وه. د هغې مطابق به دا ځمکه ګواهي ورکوي. نو دا د شملې د ځمکې نه او د دې مرکزه پورې یعنې دا عمل چې تاسو د دین په نسبت باندې د دې پیغمبري کار په نسبت باندې الله جل شانه تاسو ته توفیق درکړي. دلته تاسو راغلئ یا دا نور ملګري د نور ځایونو راغلي دي یا څوک د نیمګوري دي او په دې نسبت یې قدمونه اخیستي دي او دا ځمکه د قیامت په ورځ باندې زموږ دپاره دا ګواهي ورکړي. دا زموږ دپاره څومره لویه خوشنصیبي او څومره لوی سعادت. همدغه خبره به په علاقې کې ډېرو خلکو اورېدلي چې یې جوړ او په دغه نسبت باندې ژوند کېدي هغوی ته به توفیق نه میلاو شوی او د هغو سره فرصت مو او تاسو چې کوم ملګري راغلي کېدای شي تاسو ډېر زیات مصروفیت هم مو سبا و هغه مو خادي وه د چا سره وعده وه تعلیف و بیماري وه یا چې د پیسې نه وي یا څه ځای کې غم خادي وه رشته دارو سره خبرې اترې وي هر چا ته خپل مصروفیت معلوم او په دومره مصروفیت کې الله جل شانه تاسو توفیق درکړي. تاسو راغلئ. حضرت عثمان غني رضی الله عنه یعنې یو ځل دا حدیث بیان کړو او ارشاد یې فرمایي چې ما حدیث تاسو ته ځکه نه بیانوم چې یعنې هسې نه تاسو دا حدیث واورئ او مدینه منوره تاسو مطالعه کړئ. خو چونکې دا ذمهداري ده چې د الله د نبي حدیث ماته معلوم دی او دا زه تاسو ته خامخا بیان کړم چې زما ذمهداري خلاصه شي. فلينظر كل امرئ لنفسه ما يرى.
حدیث چې بیان کوم دا غیر په دار چې خپل په خدا چې ځان د پاره کوم خبره په خای نو زه په سفر وینم هغه دا چې دوی فرمایي چې کوم سره د الله په لار کې دا غي ورسته شي او دا ورځ د روزه هم نه اسی ورسته شي او د نو سره ناشته مو کی پیغمبر وروي ما خام اگر چې صحابه کرام په زمانه کې دغه مخبرات نو غدا معاشا به وته ان داسې نا وخت او د وخت غدا او داسې ما خام د عشاء دا خوراکونو په زمانه کې او دا فطور ناشته دا په دې مېز کې د دنیا د یو ریواج څخه نو د ورځ داسې کې چې باندې کې روزه نه او د الله په لار کې د ورځ تیر شي دته دومره ثواب ملایوي لکه دې په مقابله کې چې یو مسلمان او هغه په کور کې ناشي او د الله په لار کې دی خپل محله کې او خپل کلی کې او هغه یو ورځ روزه ونیسي بیا ونیسي تر دې پورې چې هغه زر ورځې روزه ونیسي د دې نه د الله په لار یو ورځ چې باندې کې سړي روزه نه پاتې زیات اجر لري او دوی فرمایل چې د الله په لار یو شپه چې باندې مسلمان ثابت شکرون نه کوي تماستر مونږ دې د سهار وږي تهجد وکړل د خپل خوشنصیبی دا وای نه کړل لیکن د الله تعالی شپې تیر کړه خو به پکې او هغه په مقابله کې یو مسلمان دی او هغه تماستر مونږ دغه نه بس عبادت کی شروع شو نفل کې عبادت کې تلاوت کې بس رسا نیک عمل کې مشغول او ثابت شپې په عبادت کې تیر کړه او دې مشوي دې راکړه تر دې پوری چې زر شپې د مافتن نو ولا سار پوری عبادت کو زر شپې وروړي دا دې نه د الله تعالی یو شپه چې باندې ثابت شپه مسلمان خو کوي دا دې زیات اجر لري څومره د شپه تاسو د الله په لار کې څومره خوشنصیب شو دا ورځ د الله په لار کې دا څومره خوشنصیب شو کله دې چې بدیلات تاسو پیسې ورغوري یو مفتي عبد الرحمن بن عوف هغه یو صدقه وکړه فدوره صدقه وکړه چې دا صدقه شهرت په مدینه منوره کې کله دې صدقه شهرت په مدینه کې نه کېدو ځکه عام دغه زمانہ د صحابه زمانہ و د الله په نوم د خرج زمانہ و د ورکو زمانہ و غټ خیراتونه به خلکو کول یو حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وجزاكم بما چې الله نبی هغه یعنی په خوب کې نه مچ روان دي او دې نو ایمان چې رسول الله په خوب کې چې زموږ استاد ډېر زیات محبت دی تاسو موږ سره ودرېږئ او چې تاسو وینا په ما باندې دادی دا ځکه چې الله جل شانه د حضرت عثمان سره د دې وروري نکاح کړی دی او موږ ټول نبیان د هغې د دعوت لپاره او د ضیافت لپاره بللی شوي یو نو زه په هغې ضیافت کې د شرکت لپاره ځکه تیز روان یم د دې نه یو ورځ مخکې حضرت عثمان غني دا د ورور سره نکاح د هغه داسې وشو چې مدینې منورې ته د هغه تجارت قافله راغله او دغه وخت کې ځکه نو خدای له کړهلي ګراني و او د مدینه تاجران هغه ته وی چې دا کوم قافله راغلی دا ته موږ راځو په تاره ګټه درو وینا څومره ګټه راغلی وینا ته مثال په تور په 10000 درهم راغلی نه نو په تاره 20000 درهم وینا ما ته چې لکه زیاته ګټه وینا ویسه باندې په تاره 20000 درهم وینا دې نو ما ته لکه زیاته ګټه چا وینا ویزم په 40000 درهم وی د دینا یو په دوی چندا دالی ګټه بدل ورما ته دینا نور ګټه او زیاته چاوي دي هغه تاجران متوي چې تاجران مونږ یو او تاسو شو چې هغه تاسو ته دومره لوی ګټه د دې زیاته ویل بیا الله جل شانه دې چې هغه په قران پاک کې دې زیاته ګټه ماته ویل دا او دا ارشاد فرمایلی دی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چې یو پلس چرته د نیکی بدل خو خامخا په دنیا کې او بیا یو په وسو جنت او بیا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب په حساب ادا کوي لہذا نا زستا سره
یعنی د 10,000 درهم باندې استاد نو 20,000 لما 20,000 لما 40,000 لما او دا الله جل شانه یو بلشن د بدل علم او دا ټول غلا دا د مدینه منورې په غریبانو او مسلمانانو تقسیمو لہذا ټول مال تقسیم ټول غلي تقسیم کړه او تعلیق عوض دی الله جل شانه دا حضرت عثمان غنی سره دا سه ګوري نکاح وکړو چې دا هیڅ ضیافت را ټول نبیان او رسولان اگر او بل نه شو لہذا دا الله د لوی ځان ضیافت راوړل دا د زمانه سخاوت مشهور یعنی په یو موقع باندې حضرت عبدالرحمن بن عوف په حدیث کې دي 70,000 غلامان آزاد کړل پس یو روایت کې دي 70,000 کورنۍ ازادي کړې او دا چې دا کروڑ روپۍ پاکستاني او دا یو 2 کروڑ او دا 3 کروڑ دا د صحابه کرامو یو عام معمول عبدالرحمن بن عوف دا صدقه کړې و چې دا په مدینه منوره کې هجرت وشو دا شهرت وشو تر دې پورې چې د الله نبی ته هم خبر راورسېدو او نبی اسلام شاو فرمایو چې مسلمانۍ او هغه مهاجري مسلمانۍ او د الله په لاره کې اغوسي او دا غسر یو چابکی او دا چابک ته بازار پسې پورا پلاس کې چوت نه کی او بازار پسې دا چابک لګ راکاږي او یو څو قدمه د الله په لاره کې لګي خپل چابک سره وایي خير من صدقه ابن عوف قال عبد الرحمن بن عوف د دې صدقې نه چې په مدینه کې داغي شهرت خدای نه دا غواړي دا داسې مبارک کال کې تاسو جوړ شئ پیغمبري کا علم کې د چې جمعه چې خلک بستر کوي دا الله نبی د بستر ذکر ونه لوکي کوي لوکي ذکر ونه چې جمعه والے لاشي دکان نه پیرا او وکړو هغه ځان سره پوره سره سبته سړي وګړي یا سنجیر او یا کوم سره یو زور وایي یا د بشر سره سره بستر کوي لیکن دا او هغه یو څو قدم آگے او دغه چې جمعه والے هغه بازار په جنو په تنه کې څومره قدم نه کوچون کې دا کار د غیر سره د دې له حضور تعلق د دعوت د کار چې د دې په نسبت باندې الله جل شانه تاسو جمع کړیو دا د دې امت یو خصوصي الله جل شانه دې امت لا د امتیاز ورکړي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ خالد بن ولید وایي چې ما کله د ایمان راوړو ما اراده وکړه نو زه یعنی سوچ کو چې دا سمزما د دې وخت په مزاج کې الله جل شانه دعوت یو مزاج اوته اگر ته مسلمان د دې امت مزاج دعوت چې بلی امت ایمای چې دا سمزما سوچ کو چې کتم وخت نمونګه یعنی د دې نبی خلاف کوم په هر پیردا ښکاري چې علم په لاره کوي په هر پیردا په لاس کې سره راځي نو او اوس اسو کما مګه حشوا بل طرف ته یعنی داسې حالات پیدا شو او هغه نجاشي به مسلمان شو اوس چېرته لاړ شي یا به قیصر او کسرا ته ځما خپل دین به پرېږدمه د هغې نښه دا ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم خواله لاړ شمه د هغې عزت زما عزت دی موږ یو خلک یو د هغه مقام زما مقام نو په دې لپاره ما اکرامه ته ووایي چې ساسا خیال دی چې دا ایمان راوړو څو مثال خو دا مثال سړي په شان کې دی یا دا هغې ګیدړ په شان کې دی چې په سوړه کې ورګرده شوی کچا کې اوبه واچولې وبه یې راوباسي نیم دنده دی نیم بهار دی زموږ په هغه حال پاتې شوی اوس موږ نور څه کوو هغه سخت انکار و چې قطعي ډول دا خبره نشي کېدی که ټول خلک ایمان راوړي بیا هم زه ایمان نه راوړم د حدیبیې خواوشا دا موقع ده بیا صفوان بن امیہ پسې لاړم ایمان باندې چې ته ما سره زین دا ما د هن چاته مو صفوان بن امیہ ته ویل هغه دغه شان سخت انکار دغه چې د نو مشران په بدل کې هغه قتل شوي د مسلمانانو تراسه او هغه دا وایي چې اسلو ایمان یې پاتې نشو یو ځای ایمان نه زه لاړم عثمان بن طلحه پسې هغه ته دا خبره وکړه داوود نو په خپل ډول مسلمان شوی نه دی چې دې زما اراده ده چې زما هم کا زستا سره زه یو ځای مقرر کوم
او په دې مېز کې د خوب نه ما چې یعنی په دې خوب کې نه ما چې زه په یو خطرناک علاقه کې یم او ډېره زیاته یو وچه علاقه ده او په هغې کې زه یم او په دې کې د الله نبي دا حدیثونه ما یو ډېر سرسبز او شاداب علاقې ته موبس دا خو به حضرت عمر ته وایي هغه ته دا واضح خوب دی چې د کفر او شرک په تنګۍ کې او دا د الله نبي ته خیر طرف ته راغلي اسلام طرف ته راغلي نیکی طرف ته راغلي د دنیا او د آخرت کامیابی طرف ته راغلي دا تعبیر صحیح خوب دی ایو کې اوسه مقرر کو هغه ته موږ راووت د شپې او روان دي یو ځای کې عمل بن العاص روان دي موږ دې چې څنګه یو بل ته سلام وکړو دا وی چې زموږ په اراده کې زو مدینه ته زمان ایمان ته راوړو اراده نه دی موږ چې موږ دا اراده نه نو موږ یو ډېر په لاره کې جماعت جوړ او موږ روان یو په دې کې یعنی د الله نبی او د اخلاق د حضرت خالد بن ولید دا د اسلام دا څنګه جوړه او دا د ضرور دعوت چې کله نبی سلام راغی او عمره نو تاسو وکړو د ضرور ولید بن ولید دا غي تاسو وکړو چې خالد نخایي ویا رسول الله وخو دې دا چې د تاسو په راتلو سره هغه د مکه مکرمه چندا خوادي خوشوي او مولا د دعوت خط دا ته باندې غره او په دا ویل چې خالدا یعنی ته تاسو پوری د اسلام نه خلاف دي او راشه د الله د نبی په لاس کې دا ایمان راوړه او په دعوت او د دعوت په خط کې وکړل چې د الله نبی چې کله مکه ته راغلی نشو ستاسو کوي کړه چې خالد نه کوي نو ویمو کوي چې هغه چې په خپل مشوره د الله نبی کوي چې خالد ګوره دومره خیال سره دی دومره عقل سره دی او دغه د عقل د ټولې رهنمایي نه کوي چې د اسلام طرف ته راشي د پیغمبر ذکر او دغه ضرور خط دې د حضرت خالد مزره کې اسلام طرف ته یو زبردست رغبت پیدا چې کله د مدینه منورې ته ورنږدې شو وایي ما د کریم جاري واوسته او زما سره ملاو شو او ما دې وی چې الله نبی تاسو په راتلو باندې ډېر زیات خوشاله دي او تاسو ته دې کوی چې راوړس مونږ دې شو د الله نبی چې زه دلته ولې دما چې خالد را روان دي فتبسم د الله نبی ډېر زیات خوشاله شو او په ټول مبارک باندې تبسم او خندا او موږ دې ډېر سلام وکړو او ما ایمان راوړو او ما درخواست وکړ یا رسول الله تاسو دعا وکړئ چې الله جل شانه ما ته مغفرت وکړي ایماتی چې خالدا تاسو دا پته نشته چې د اسلام د ورونه مخکې د انسان ټول ګناهونه هغه د اسلام پر اورو باندې معاف ایمه چې رسول الله د دې باوجود ما ته دعا وکړه چې کله دې د اسلام خلاف کړی چې الله جل شانه ما ته اسلامي مغفرت وکړي نبی اسلام د دعا وکړه عمر بن العاص مسلمان شو عثمان بن طلحه مسلمان شو دا الله نبی شادو فرمایي چې مکه خپل ایمې سره مدینه ته راوړل دا د مکه ایمې سره خالد بن ولید عمر بن العاص تر دې صحابه کرام او ډېر متقین خلکو خالد بن ولید او عمر بن العاص یو حتی الله جل شانه دا شرافت ورکړي د دې امت نارینه وکړه د دې امت زنانه وکړه چې دا دایر وته دې مسؤلیت جوړ کړی ورته هغه کې هغه زنانه چې هغه سفر کړي او هغه زنانه چې هغه ډېر سفر کړي دا مو په کار کې وکړه مشران جمع کړي او نور وته یې ترجمه وسره متوي او هغه کې هغه زنانه چې هغه کې هغه ډېر سفر کړي تقریبا 85 جماعتونه هغه زموږ د سوات نجوماتونو یو شای چې ونیو داسې د هر حلقې نه جماعتونه او 500 ورځې جوړ او دا 500 ورځې ټول په مرکز کې تشکیل پکې نو او باقي چې سهار مجلس یا بنا بجې مجلس نه الس بجې مجلس نماز پخین نه بعد مجلس نماز خم نه بعد مجلس نه مجلسونه چې څومره مجلسونه هغه ټول مجلسونو کې مشرانو که هر څه مذاکره وي کوله او د هغې شروع به د دې نه کوله چې الله جل شانه د دې امت نارینه او زنانه د
دې امت نارینه او زنانه هغه د دې نبوي کار بنیابت کې دوی ته دغه د عزت تاج د دعوت د کار د عزت تاج او دا ذمہ داری الله جل شانه د دې امت نارینه او ته زنانو ته ورسپاري. زنانو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خدمت کې بخاری شریف کې حدیث ته مثل جيد یو بهترین صادر حضرت عمر فاروق په خدمت کې ہمارے خدمت کې راغی. صحابه کرامو دا مشوره ورکړه چې المؤمنین دا صدر تاسو په دې کې دا ورکړي چې هغه حضرت علی یعنی لور دا او تاسو سره نه واده شي. په بل روایت کې دا چې دا عبد الله بن عمر دغه ورکړي ځکه هغه نه واده کړي. حضرت عمر فاروق ارشاد فرمایي احق بها ام سلیم ام سلیم تمراز ام سلیم تمراز د دې حقدار صادر حقدار زنانه د دې بهترین صادر حقدار زنانه هغه معلومه چې هغه مسلیم فإنها كانت تذكر لنا القرب يوم أحد چې دا د احد په ورځ زموږ سره په میدان کې ولاړه او دا د احد په میدان کې دې موږ له مشکونه ګڼل مشکونه راډا کول زموږ سره قرباني کړې په دې دین کې زموږ سره قرباني کړې لکه څنګه چې قرباني د دې دین لپاره لہذا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه صادر ام سلیم ډول چې دا قرباني والا زنانو عرض یا رسول الله الله جل شانه وعم نواله وقرآن مجید کې په مخه سره ذکر او موږ زنانو قرباني کړې د حضرت ام سلمہ قرباني د حضرت خدیجه د حضرت ام حرام د حضرت عائشه د حضرت اسماء او چې څومره صحابيات دي یعنی نیم تاریخ داوود قربانو دي او نیم تاریخ سکم د سړو قربان سړو خلفای دو خلفا د سړو په دعوت ابو ایمان راوړل لکه حضرت علی رضی الله عنه او حضرت ابوبکر د سړو په دعوت ابو ایمان راوړل لیکن دو خلفا دي چې داوود د ایمان راوړلو ذریعہ سره نه جوړ شي چې هغه حضرت عثمان غنی هغه د هغه خو ټول دعوت ورکړ او حضرت عمر فاروق چې داغه اسلام راوړل داغه ذریعہ داغه خو جوړ شو چې تعلیم حلقه او دا روح حل او بیا چې یعنی دغه قرباني او دغه د کور وسلانه لکه څنګه چې په دې امت کې الله جل شانه فسرو باندې سلام علیه په حضرت ابوبکر باندې چې داغه په شان قرباني ورسوک نو هم دغه سلام د الله جل شانه د طرفنا په حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها باندې راغلی چې دا روانه و او نبی اسلام ته جبرئیل السلام راغی پیدا خدیجه دا او طالب فران روان کړي راوي تعالی او چې کله دا راورسي نو ته د الله د طرفنا تیل او زیر ورکا د بیت فی الجنه په جنت کې ولدي او محل زیر ورکا چې په دې محل کې با لا نصب فيها ولا صبر چې په دې کې بس کړي نه نشانی بنئ غم بنئ ځکه چې دې په دنیا کې استاسرا غمونه تکلیفونه قرباني مال لګول او قسمه تکلیفونه استاسرا برداشت کړی دي لہذا بل زیر ورکا تداسي محل چاغه د وی ملګری نه جوړي او باندې بس قسمه پریشانی او څه قسمه سکړی دا وکړي په بل روپ باندې د جبرئیل السلام وی چې دې خدیجه ته د الله جل شانه د طرفنا الله جل شانه سلام علیکم داغی پس جواب کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ وی واللہ هو السلام وعلیک السلام وعلی جبریل السلام چې الله جل شانه بخبل سلام دے اگر تبسوک سوئی چې وعلیک السلام او بخبل سلام دے او پا جبریل علیہ السلام دی سلامی او یا رسول اللہ خطا سوائد السلام چې کله با نبی علیہ السلام یعنی داسې چې په کور کې یا سویزا یا ساده لکه او وخبا تیار شو د الله نبی با ارشاد فرمایو چې د دې وخت تاسو یعنی د حضرت خدیجه هغه وفات شو او دا غي پلان کوي چې کوم زنانه آشنا ده دوست ده او دا غي سره تعارف ده او تعلق ده دا وخه خپل کې لوري
او دا غوخه پلان کې لوري او دا غوخه پلان کې لوري ان الله نبی با داغه د وفات نه بعد داغه دوستانو سره یعنی حسن سلوک او چې کله فاطمه راغله فاطمه حضرت عائشہ وی چې یعنی کله با حضرت فاطمه راغله نو یو انسان بدانه غنلا چې د دې پتو کې او د امام الانبیاء پتو کې څه فرق دی هغه شان قدم بیت وتاو هغه طریقې سره روانه ما تخفى مشيتها بالمشية رسول یعنی داسې پر افکار کې به حضرت فاطمه یعنی بالکل داسې به وه لکه څنګه چې د الله د نبي رفتار دا عادتونه د دې ضرور وه حاله نو حاله بنت خویلد دا هغې به د الله نبي ډېر زیات قدر کو د خدیجې د وجه او په هر موقع باندې به د الله نبي حضرت خدیجه یادوله د هغې قرباني به یادوله د هغې مال لګول به یادول د هغې د الله نبي د تسلي ورکول دا به یادول تر دې پورې چې حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي یا رسول الله دومره تاسو د حضرت خدیجې ذکر کوئ گویا چې په دې ثابت دنیا کې دغه یوه ښځه او نورې ښځې الوشتېلو او ته شکر نو باسي دا بوډۍ ښځه وه د هغې په بدله کې الله جل شانه تعالی جنکۍ تا ته واده کړې او داسې بیبیانې تعالی درکړې وایي عایشې انها کانت وکانت داسې ښځه نه وه د هغې دا داسې باب د هغې زما سره دا قربانۍ وې حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها ډېره مالدار زنانه وه لیکن هغه وخت هم راغی چې یو موقع کې یعنې دومره هغه ماشومان وچړلي وو په کور کې سره وو چې حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها هغې ورسره وچړل نو بیا د هغې سره وحي نازله شو الله جل شانه ارشاد فرمایو چې دې زنانو دا خبر الله جل شانه واوري فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض قال خزد كسر كل ساخه توي فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم هذا مسلمان نادي ودي وتخجل چاوي دا الله بلاره کې هجرتونه کړی کورونه په خولي وطنونه په خولي او قرباني کړی دي وجاهدوا باموالهم وانفسهم مالونه او جانونه لګولي او بیا او دوی چې تکلیف ودا د الله په لار کې دوی تکلیف ملاو شوی ان په حدیث کې دي چې یو سردار او با او هغه دا وایي چې دا تاسو خپل ځابون کوي چې دا تاسو خو دا نه مصیبت مسلمان شي د دې خیال کوي دا موږ پوری او تاسو نه ودا په تزیه بدیل نه وره ضرور ودا دې خیال کوم خو په وخت کې هر وخت څو نگرانی کولای شي دې جنې مکمل دلی دا بدیل نه وره تقریبا 400 کیلومتر تقریبا اندازه تر د مکه او د مدینې مغربي تقریبا سفر 400 300 په پوهچای او اوس چې دا د تقریبا 2 غنټې 3 غنټې علي او چې وزنانه د سردار بولی هغه هجرت کوي دا بازار سره پورا غټ پیټه ونشي وړي د پیټ سره سره کېږي ونشي کېږي هغه چې موږ بیا موږ دا وایو چې مدینه مغربي هغه ځان ورسره دا معاهده شوه چې څو مسلمان شو او هغه راغی مدینې ته او ایمان راوړو نو دا معاهده لیکل شوه او د الله نبی باندې دسخط کړو چې دا کافران بزي او دا مسلمان به واپس راوړي نو دې راوستو دې چې د سمندر په غاړه شو کې راځو د دې ورونه راورسېدل یا رسول الله دا موږ خور مونږ تاسو حواله کې هغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې دوه ما بوزي او ما عمر کې او یا چې په ما تکلیف راکې دا زما په وانه شي خدایونه په ما اسنه چې داسې جوړول شي چې دا اسلام او دین او دا ایمان زما د لاسه دوی چرته په څه طریقې سره ونه بس لہذا ما دوی سره ونی زه تکلیف نه لري خیر نبی سلام پر اشاره صحابه کرام پر اشاره البته یعنی لیکل شو معاهده چې واپس کیږي با دې کې معاهده کې راوړي چې دې سلام راغی
دی معاهده راوړي چې په تاسو په دې کې وګورئ چې په دې کې د ښځو ذکر شته یا نشته. هغه شان الهي دا چې لیکلی شوي دي چې که څوک د مکې نه کم سړی راغی او مدینې ته راغی هغه سړی به واپس کولی کېږي. بیا به د سړو ذکر دی، د ښځو پکې ذکر نشته. دا خبره چې وشوه صحابه چې کوم خوشحاله شو او نبي اسلام چې کوم خوشحاله شو هغوی ته یې صحیح ومخ په معاهده کې ستاسو د زنانو ذکر نشته. نو الله جل شانه ارشاد فرمایي چې دغه زنانه وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم تدوم زكناون معه ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار او دوم باقول تبای موزما چې داغه دلانی به نفرونه روان د مسلمان د پاره خو د قرباني دا یو څو رسي یا همیشه د پاره رسي. دنده امکاني څنګه مثال بیان یو پات سره او د ثابت دنیا 247 ملکونه او بادشاہان ټول لازم شو 247 ملکونو بادشاہ هغه دا خبر وکړه چې یعنی موږ د یو سره بادشاہ کو او هغه بادشاہ غنیم مېنه باندې بادشاہ په دې غنیم مېنه کې کومه جوړه وندي په کوم خرڅ وي کوم پیسار په کوي سخري سسکی د اجازه ده چې غنیم مېنه دې شو د غنیم مېنه په نبات باندې هیڅ یو جیل د نکېږي چې داغه په دروازه نه هغه کې وتلای نه هغه کې ورنا نه هغه کې بدلته ګرمي د بچو سه تنظیم نه او د دې څومره ژوند او د ژوند په دې بند کمره کې دي هیڅ حکومت تاسو تیار اچھا چې شلګو کې ما کوي هغه وایي چې هغه غریب نه انتا په غریب نه کې باقي سو ګلاس شربت وسکم سو جوړي او بدلی کوم زه په کې کوم خواهشات پوره کوم چې د دې نه بس په ما دومره لوی حادثه او دومره لوی مشکل ما ته روان دي به چې لا کوي شي حکومت غریب نه کې وځو څه کولای شي ماخه تاریخ په مقابله کې یو کس دی او به اعلانو چې وخت شي کارو کې چې وکس پکار دی شاګرد غریب نه ته چې وته مو سوال اقوږي کوم وته وای مخره دی نو مس کنسي هیڅ قسم جامې ما بنده اخا بنده نو ودري کې نه کې خبرې مکه ونه کوي دوا کوي چې مو ته سوال هغه غریب نه ته زمو خبر ومني دا غي نه بس چې د شپې ته کالج باندې کا یا کالج باندې په دې ټول ژوند کې د ټولې دنیا بادشاہ دا سره پولی کوي که په سړي کې دا کوم کار قانوني هغه و چې دا ډېر آسان کار دی دا د یو په مجلس کې نه شای چې د دې په وسات دي چې وسونه دي څه مشکلات دي بلی مېته تذکرنګي حضرات انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات خپل امتونو ته د الله بندګانو ته دا خبر ورکړی دی چې تاسو د دنیا ژوند د آخرت د 50,000 کالو په مقابله کې دا 50 کې تکاله ژوند بلی مېته په دې کې چې خپل خواهشات پوره کړل نافرمانی وکړه د ګناهونو ژوند تیر کړ بلی مېته باندې خوشاله خو بیا په 50,000 کاله پاره کې به مخفه او پریشانه او په همیشه ژوند کې به خوشاله خفه او پریشانه وي په آزاد کې او کله هغه په مقابله کې د غنیم مېنه د الله د طرف رسول کوم دی هغه کوي د پیغمبر سره طریقه دا هغه کوي کوم احکامات د تم توجیه دي هغه احکامات باندې چلیږي د کوم خبرونه چې الله جل شانه دې منی کړی دی دا نه منی کیږي د تقوا او د پرهیزګاری ژوند دی د څو خبرو حکم دی د څو خبرونه د الله جل شانه د طرف نه منل دا هغه مطابق دی د دلیل نه تکبل تیر کو خواهشات په کې ونه کړ دلیل نه پابندي وکړه د قیامت په 50,000 کال ورځ کې با تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې 50,000 کال کولای 50,000 کال او په دې لکه د صاحب د 200 امره ورځ په دبالي تیر شي او همیشه د پاره الله جل شانه دې هغه جنت ته داخل کی چې دا غي ذکر الله جل شانه خپل لار کې د وطن کو د قربانو کوونکو د پاره کړ جنات تجري من تحتها الانهار سباهنا چې دا غي دلالي باندې روان نزلا من عند الله دا خلق با دا نارینه او دا زنانه با په جنتونو کې دا الله جل شانه ملمانه ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
دا الله جل شانه سره تداسې خلکو لپاره ډېر لوی د عزت او د برکت ژوند دی او د الله جل شانه به دوی مېلمانه وي. داسې مېلمانه به یو جنتي به د دنه به د زرو کالو په مسافر یو مارغه ناسي، هغه به د اوښ نه غټ مارغه دا دې غوښه به لکه په دنیا کې یو مثال دی، د تلدرې نه به زیاته خوږی یو مثال دی. تنظر په جنت کې داسې دا یو مثال دی. ژبه دومره غټ مارغه لکه اوښ، غوښه به یې دومره کنکري لکه تنظر، ښایسته به دومره یې لکه تاوس. دا یو مثال دی. او د جنت حسن او جمال د هغې سره څه شی سړېدی نه شي. او د دې جنتي په زړه کې به راشي، هغه به د دنه ناسې د زرو کالو په مسافر اوس او د دې جنتي نظر به د زرو کالو په مسافر تلي، د هغه باغ به د زرو کالو په مسافر وګري. په دې کې هره ونه به د جدا ښکاري، دا پلانکۍ ونه، دا پلانکۍ، د ورپسې پلانکۍ دا زر کاله چې څومره باغ دی، دا ټول باغ به لکه یو شان په نظر راځي، نږدې لرې به یو شان په نظر راځي. او د ده په زړه کې به راشي چې دغه مارغه دا ما وخوړی، دی به ووایي سبحانک اللهم. د دې سبحانک اللهم سره به د ده د زړه د ارادې سره دغه مارغه په هوا کې راوولسي. په هوا کې به دا پوخ شوی، په هوا کې به ورید شوی، او د سرو د سپینو زرو په لوښو کې به د ریښو په دسترخوان د پاسه په پاکیزه لوښو کې د سترګې په رپ کې دا مارغه ډېر خوري او ډېر پوخ حاصل شي. او دا جنتي چې هغه وخوري د اوښ همره مارغه، اوس که چاته ګډ کې دی هغه به بیا 2 کیلو وخوري یا 2 کیلو وخوري یا 2 کیلو وخوري. ډېر کوشش وکړو 2 کیلو وخوړل بیا به ګېډه هم خراب. دا ټول مارغه به دې وخوري. او چې کله روژې او ډېر سخت سړی تږی شوی، اوله ډوډۍ چې خوري په هغې کې ډېره مزه وي، ورپسې کمه بیا کمه بیا کمه چې ډوډۍ سړی وخوري نورو شاته پرېښودل شي، بیا نورو شاته کېږي، شاته کې بیا شربت هم پروت وي، هغه چټني هم پروته وي، اچار هم پروت وي او قیمه هم پروته وي، خلک ورته ګوري همدا نور شي اخر. او په اولني ګیلاس کې ډېر خوري، ورپسې کم کم. دا اوښ امره مارغه چې دی خوري په اولنۍ ډوډۍ کې چې کومه مزه وي، په اخرنۍ ډوډۍ کې به هم هغه شانتې مزه وي. هجره چې دی کې مور شو او دی به د وږي د وجې دا نه خوري. د جنت هر خوراک د جنتي د مزې دپاره خوري. لکه خلک چې د خوراک دپاره کړي هغه د مړېدو دپاره خلک نه خوري، هغه مزې دپاره خوري. او چې کله په دنیا کې د انسان بدن نه دی، یعنې دا تحقیق والا وایي چې یو سړی یو 2 دانې کجوري وخوري که نه، په 2 ورځو کې دی نه مړ کېږي. دومره کم خوراک د انسان د بدن دپاره کافي کېږي. په 24 ګنټې کې که دی مړ شو د بل څه وجې نه وکړي. دومره لږ خوراک د انسان بدن له کار وکړي. باقي د هر څه خو بل طرف ته ځي. انسان بدن ته د هغې نه ډېر لږ څه میلاوېږي، لږ ضرورت د انسان بدن ته دی. باقي خو یعنې هغه چې دی د انسان نه دته ضرورت نه پېښېږي. هغه ټول خوراک د انسان د بدن طاقت نه جوړېږي په دنیا کې، لیکن دغه ثابت مارغه به د انسان د بدن ټول طاقت جوړوي. او چې کله دی دا وخوري، هسې نه چې زما د وږي الله جل شانه فرمایي زما د وږي په زړه کې دا خیال راشي چې لکه زما په جنت کې یو مارغه کم شو، چې بس دی وزګار شي، دا ګاډوګونه به دوباره مارغه جوړ شي، بیا به ورځي په هغې ونه باندې به کښېني چې د دې بنده په زړه کې دا ورانه شي چې زما په جنت کې چاته ګوره کمی راغی. محنت یې وپېرلی، ځکه الله جل شانه په دین باندې قرباني کوونکو ته او دعوت کوونکو ته او زنانو نارینو چې کومې قربانۍ کړي دي په هغې زمانې کې الله جل شانه هغو ته دا خوشخبري ورکړې ده نزلا من عند الله، چې په دې جنتونو کې به بیا زما مېلمانه یم. د الله جل شانه مېلمانه وایي جنتیان نارینه او زنانه. نو چې څومره الله جل شانه دې امت له هغه پیغمبري ذمهداري ورکړې ده د ټولې دنیا غم، ټولې دنیا فکر. په بخاري شریف کې حدیث دی، یوې زنانه په یو ناکاره زنانه وه په یو سپي باندې اوبه وڅښولې، فشکر الله لها فغفر لها. الله جل شانه د هغې نه په دې باندې خوشحاله شو، د هغې مغفرت یې وکړي، صرف په سپي اوبه وڅښلې. څومره امت د الله د نبي په ثابت دنیا کې هغه دغه شان دی خور دی، په چین کې دي، په یورپ کې دي، په امریکا کې دي، په افریقا کې دي، مسلمانان دي، په کمزوري حالت کې دي،
غیر مسلم دي، بوډاګان دي، بوډاګانې ښځې دي، یعنې داسې مشران موږ جوړ کړي دي د ملکونو والا چې کله سړی مړ شي نو داسې یو د هغه د خپل یعنې دین مطابق د هغه څه کپړې چاپې لګي یا څه ورته واغوستې جامې چې څه کوي ورسره وکړي، بیا داسې یو ګاډۍ جوړه کړي په هغې کې کښېني په هغې کې سملوي، بیا ګاډۍ روانه کړي خپل خپلوانې ویني د هغو نه مړی رخصت شي، بیا نږدې کېږي یو کمره یې هغې ته دا ګاډۍ دننه کړي او د بلې نه هغه ور رابط شي، بیا دې دا ګاډۍ شاته کړي مړی دننه پاتې شي، په دې کې په دې کمره کې یو بټن بهر لګېدلی هغې کې دومره انتهایي درجه ګرمي او اوري چې په هغې کې یو بړق شي او د دې بړق سره دومره حرارت او ګرمي په دې کمره کې جوړه شي چې د دې انسان دا بدن ټول تېره شي او هغه ایره لاندې یو طرف ته لاړه شي او هغه ایره راوالي او هغه ایره په قبر کې یا چې دا موسري واچي د هغې مطابق دا ایره دا هغه امتو چې د الله نبي د دوی لپاره ډېرې جلاګانې کړې وې د یو څه کیسه چې موږ بیانوو نو کله چې کتابونو کې دا واقعه راشي د الله نبي چې دې ماشوم ته دعوت ورکړو فنظر الى ابيه هغه خپل پلار ته وکتل نو پلار دې بچي له جواب ورنکړو چې ته ابو قاسم خبره ومنه د الله نبي دوباره دعوت ورکړ هغه بیا خپل پلار ته وکتل پلار یې ولې اجازه ورنکړو چې ابو قاسم خبره ومنه د الله نبي په درېیمه پېره بیا دعوت ورکړ هغه بیا خپل پلار ته وکتل په دې درېیم ځل باندې پلار یې خپل بچي ته وایي ابي ابوالقاسم دا ابوالقاسم خبره ومنه هغه بچی وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله کلمه یې وایي د دې سره وفات شو یعنې عالمان لیکي چې دا خو د الله نبي دلته دې دله دعوت ورکړو که چېرې ده د خپل پلار ته کتې او هغه اجازت نه ورکولی د الله نبي به څلورم دعوت ورکوو پنځم دعوت به یې ورکوو شپږم دعوت به یې ورکوو شاید چې د لمانځه وخت نه وی راغلی او 1000 پیرې د الله نبي درته ناست وی دعوت ورکوو دا یو درد عمر او دې شي حضرت وایي قالو په یا رسول الله د ایمان نه راوړي یو چې دا شرط یې کړ نبي اسلام حضرت عمر ته وګوري هغه بیا دعوت هغه انکار حضرت وایي قالو بیا وایي یا رسول الله اجازه وکړه دلته د الله نبي دعوت ورکړي او دلته هغه سره انکار کوي او دلته حضرت عمر فاروق اجازه غواړي چې دې سر کړو او دلته د الله نبي دعوت ورکړي دومره پیری دعوت ورکړو تر دې پورې چې هغه کس کلمه یو مسلمان شو او نبی اسلام ارشاد فرمایو اے عمر کچری په دې وخت ما ستا خبره منلې او ته د سر کړې زما امتی بدل شو چې کله دا ماشوم مسلمان شو دا الله نبی چې کوم خوشاله شو او ارشاد فرمایو الحمدلله الذي انقذه بي من النار تمام تعریفونه دا الله لپاره دي چې الله جل شانه زماده وجنا دې جهنم ته چې کله مسلمانانو د دین لپاره دا قرباني وکړي دا الله نبی عرفات په میدان کې دا خبره وکړه چې آیا دا پیغام ما تاسو ته ورسو صحابه کرامو دا ورسو یا رسول نو په دې ورځو دا الله نبی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایو اے الله ته گواهی چې دا پیغام ما ته ورسو او په سبانا او په دې ورځو ارشاد فرمایو فليبلغ الشاهد منكم الغائب دا پیغام به حاضرین غایبین ته رسوي دې نه دی ویل چې دا پیغام به تاسو رسوي د پیغمبر هر خبره جامع ای فليبلغ الشاهد هغه چاته ویل کېږي چې هغه ته په هر زمانه کې پیغام ورسوي لکه دې چې صحابه کرام ته بلغوا دسی ونی فليبلغ الشاهد منكم الغائب چې د قیامت د ورځې پورې ودې رسوي هر چاته چې تعبیر ورسوي الغائب هغه چاته چې ورسوي چې هغه تعبیر نه رسوي دومره جامع خبره پیغمبر کړې ده چې ټولې زمانې پکې راوستي چې کله دا خطبه وکړه سبا د اختر ورځ په بخاري شریف کې حدیث دی
فسبال بیا دا الله نبی دوباره دا بیانو او دوباره ارشاد فرمایو فليبلغ الشاهد منكم الغائب او بیا عملی طور صحابه کرام په دنیا کې مبارک او په دغه پیرا چې کله د الله نبی بیمارو او پردې شکر او دا اخیری پیرا د الله د نبی په مخ مبارک د صحابه کرامو دا اخیری نظر چې پردې شکر صحابه کرام په مانځو ولاړو حضرت ابوبکر محسوس کړه چې د الله نبی راوځي هغه راکېدو نبی سلام تاسو خپل ځای ورکړي صحابه کرام وایي چې موږ د الله د نبی مخ ته په مانځ کې وکتل کأنه ورقه مصحف د الله د نبی مخ مبارک د کمزورۍ نه او د دې کمزورۍ سره سره د نورانیت یو طرف ته د بیماری کمزوري او بل طرف ته د پیغمبر د سپوږمۍ په شان نوراني چهره موږ ته دې ښکارش په لکه د قرآن پاڼه چې سړي کاته د وکړه کې او نږدې و چې زموږ ناموس مات شوی وی دومره موږ خوشحاله شو او د الله نبی صرف په دې موقع د دې بیماری د وجې نه موږ بیان ونه کړو لکه په هغه موقع چې کړو صرف هغه اخري لفظ یې وویل فلیبلغ الشاهد دا پیغام د حاضرین غایبین ته ورسوي نو چې کله صحابه کرامو د دین لپاره قرباني کولې عالمان وایي صحابه کرام الله کے راستے میں خرچ کرتے 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 فقیر نہیں ہوئے لکه کله چې سره وایي کنه خرچ کرتے کرتے د دین اخري نتیجه راوځي فلا آدمی خرچ کرتا 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 کرتے کرتے فقیر ہو گیا نتیجه کی زیادہ راوځي لیکن وہی نا صحابہ کرام اللہ کے راستے میں خرچ کرتے 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 مالدار ہو زکه چې د مال د جوړېدو د مال د زیاتېدو د ټولو نه غټه دروازه لس دروازې په هغې کې د ټولو نه غټه دروازه د دنیوي مال د زیاتېدو هغه په قرآن کې الله ذکر کړي دا هغه دا ده الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله خلک چې هغوی خپل مالونه د الله په لارې کې خرچ کوي په خپله هم چې خپل مال په ځان لګوي کمثل حبة انبتت سبع سنابل هغه بسپېله کې ودانې سره ځمکې ته واچوي د هغې نه اوبه ورته راوخېږي په هر وږي کې سل دانې یو په 900 چنده مفسرین لیکي د الله په لارې کې سړی خپل مال لګوي یو په 900 چنده په دنیا کې د هغې بدل دی دته د ده بچو ته د ده په خاندان د آخرت اجر ته زیات دی الحمدلله دې لپاره تاسو ته ډېر ښکلي مجموعه تاسو راغلي